زما د سیاسي بدلۍ مټو ځوانانو کشرانو خویندو دا نن چې کوم ټاپک د ډسکشن لپاره چې دغه شوی سلیکټ شوی دی نو په دې کې ډېرې خبرې وکړم نو هغه که ستاسو خدای په ډېر واره ښځو بدل زیات نه زیات څلور پنځه منټه هله په ډېر مختصر او جمعي خبرې به کوم او هم د نشې سره ریلیټ چې د دې نشې دوه امپیکټ زموږ په لایف باندې یو زما معاشرتي امپیکټ دی او دویم زما د صحت امپیکټ دی او دا بڑا امپیکټ داسې امپیکټ دی چې دا زما د معاشري ګل ځوان خاورې کوي دا زما د معاشري ګل ځوان د عزت د کوڅۍ نه د ضلالت کوڅۍ ته کوزوي دا هغه امپیکټ دی چې یو قدرمن انسان په معاشره کې ډېر د عزت په نظر ورته خلک ګوري هغه ډاکټر دی هغه انجینیر دی هغه په ایډمنسټریشن کې څوک دی چې په دې لعنت مبتلا دی نو هغه ته په کور کې هم څوک په درنه سترګې نه ګوري او هغه ته په معاشره کې هم څوک په درنه نظر ګوري او بیا به د عزت دا ټکي لږ کړم د ټولو نه امپارټنټ هغه صحت چې کله د صحت مسلې راشي ما دا ویډیو وکړه دا ویډیو خو یو ارګنایز ویډیو پری پلان خو یقین وکړئ چې زه امپرس شوم د دې ویډیو چې اډي څه وشو he lost his life ختم تاسو ما ته وایه چې په نشه کې مبتلا انسان چې هغه نه د دې دنیا شو نه د هغې دنیا شو نه په کور کې خپل مور او پلار خوشحاله کړه نه خپل خاوند خوشحاله کړه نه خپل خویندې خوشحاله کړه او چې کله د الله تعالی دربار ته حاضرېږي هلته به مفتورې قرآن کې وایي که نه چې تاسو مانځه ته په هغې حالت کې مه ورنږدې کېږئ چې کله تاسو د نشې په حالت کې د مونځ نه یې اجتناب کړی دی او معاشرتي طور بیا چې دا نشې په کور کې ناستي نو تاسو راته ووایئ چې ته په خپل ورور ته په خپل مور او پلار د مشر ورور او په ښځه خاوند په کوم نظر بوتل په سپک نظر زه خو نشه یي انسان د دې معاشري مفید شخصیت نه دی که هغه زه د دین طرف ته کوم د الله په نظر کمزوری دی که زه معاشرتي طور ته کوم د معاشري په نظر کې سپک انسان دی او بیا چې د صحت معاملو ته راځم نو زه وایم چې نشه څوک کوي دا سایکوټاکسیک دی نشه چې څوک کوي د هارټ فیلیر دی نشه چې څوک کوي د برینل فیلیر دی نشه چې څوک کوي د نظر په کمزوري نشه چې څوک کوي د حافظه په کمزوري او نشه چې څوک کوي د رشتو خیال نه ساتي نو میډیکلی معاشرتي صحت وایز دین وایز لکه تاسو ماته داسې یو اسپیکټ وښایئ چې په هغې کې نشه یي سړی چې دی هغه په معاشره کې په دروند نظر کتلی کېږي او تاسو صرف د دین خبره به ونه کړو د خپل مذهب راوالی د کرسچینټي ارتوډاکس ګورئ که پروټسټنټ ګورئ که کرسچینټي ګورئ کوم مذهب ګورئ په کوم مذهب کې ویلي دي چې نشه چې دا هغه د صحت لپاره ده او د الله په نظر باندې به دا قدرمن شي زما به دا ریکویسټ کړي تاسو ته زه د دې پروګرام یو روایتي تقریر نه کوم شارټکټ خبره به کوم ځوانان دې ګنټې پټې یې تاسو د پروګرام سره دي تاسو به سبا د دې معاشرې سیاسي ډاکټرز دی سیاسي دی ډاکټرز دی انجینرز دی تاسو کوم سترګې دي نو تاسو به دې لعنت اخته شوئ تاسو به کومه معاشره وګورئ هغه ځوان دی که هغه فیمیل ده که میل ده موږ به کومه معاشره جوړوو موږ به یو کمزورې معاشره جوړوو موږ به یو بیماره معاشره جوړوو موږ به هغه معاشره جوړوو چې هغه په دې نه پوهېږي چې یار زما د لمانځه ټایم دی دا لمونځ کومه دا زما د غم خالی ټایم دی دې تپوس نه به ځم ته خو د معاشرې سره مفید شخصیت یې نه لہذا زما نن د دې راتلو بنیادي مقصد ایز ا ډاکټر او یا ایز ا ډاکټر د هغې هغه نقصانات بیانول هغه طبي خبرې کول هغه نه غواړم هغه تاسو بیا موږ بشئ کیډنیز باندې دا نقصان دی او وسخانه کې دا نقصان دی نه دا چیز او د غرض خبرې راته کوو او هغه دا تاسو غواړئ چې تاسو یو صحتمند ژوند تېر کړئ که تاسو غواړئ چې د معاشرې یو مفید شخصیت جوړ شئ که تاسو غواړئ چې په معاشره کې ماته خلک په دروند نظر وګوري که تاسو غواړئ چې ستاسو الواد یو بهترین ژوند تېر کړي یو څوک ته دا نه وي چې دا د بچي زوی دی دا د مور موټري وه دا د پلار موټري نو خدا را دا کوم ګن چې ما نن په دې ویډیو کې دا تاسو ټول وکتو د دې نه به ځان محفوظ کوئ د هغې خلکو نه به ځان محفوظ ساتئ چې کوم په دې نشه کې اخته
به دایان جوړی کړئ څنګه چې دای اسلامي ګران ته چې تاسو به دای جوړی کړئ د نشي نه د منع کولو لپاره دای په دې خبرې جوړی کړئ تاسو everyone are ambassador here تاسو هر یو کس د خپل کور ambassador یې تاسو هر یو د خپل خاندان ambassador یې نو چې تاسو as an educated شخصیت یو ښه پیغام ورکوئ خپل معاشرې ته خپل کور ته تاسو چې کوم یو کس دی دا یو فیملي باندې پرزنټ کوي هر یو کس دلته ناست دا یو فیملي پرزنټ کوي دا د خپل کور ambassador دی تاسو به دا میسیج نن کنوي کوئ چې تاسو په کور کې څوک نشه کوي نو د هغې خلاف به باقاعده جهاد کوئ او خپل ځان به پروفایلکټیکلي ساتئ ځان به موږ د نشې نه ساتئ که تاسو ځان د نشې نه وساتو زه یقین 100% دا خبره تاسو په یقین سره کلیرټي سره دا خبره کوم فائدې وایو پسې واورئ چې 1 2 3 کې د فایده کوم بیا خبرې ختموم نمبر 1 صحتمند ژوند وکړي د هارټ اټیک renal failure, cytotoxic heart disease, brain ischemia, څومره چې د صحت سره څومره بیمارۍ د دې نه به محفوظ یې چې کله تاسو نشه نه کوئ نمبر 1 فایده به ستاسو د صحت فایدې دویمه فایده د معاشرې چې په کوم معاشره کې تاسو ژوند تېروئ هلته به خلک په دروند نظر ګوري درېیم په خپل کور کې به ستاسو عزتي په کوم معاشره کې په کوم کور کې چې تاسو ځایږئ هلته به ستاسو عزتي نو زما دا خبرې اوس مفهوم اګین زه د دې ناستو چې څومره خلک دی میندې خویندې هلکان ځوانان ټولو ته زما دا ریکویسټ دی چې خپل ځان په یو خاص پراپر سټریم لاین باندې خپل ژوند آباد وکړئ که څوک پکې نشه کوي د هغې نه ځان محفوظ کړئ تاسو دایان جوړ شئ یو دای اسلامي یو دای نشه د نشې اګینسټ به تاسو مهم چلوئ انشاءالله تاسو د دې ملک د دې وطن د دې تحصیل د دې ډسټرکټ مټې او انشاءالله چې تاسو د وجې نه به معاشره جوړېږي تاسو د دې معاشرې بیک بون یې که تاسو یو پازیټیو رول پلی کړو نو زه یقین ساتم چې یوازې نشه نه هر میلس چې د دې معاشرې دی هر یو میلس هر یو غلط کار انشاءالله به ختمېږي اګین تاسو ټول ډېر